ما د اداره کوله وهله زموږ سره به د کورسو د اخیستو پیسې نه وي او دا چې کله د میټریک اگزام وشي نو زموږ ورپسې ډایرکټ د ګرلز کالج کوله وهلو اراده ده. فرست ایئر کې موږ اډمیشن سټارټ وو او په هغې کې به جنکیو پکې اډمیشن اخلي د ګرلز دپاره دی صرف او ټیچینګ به هم فیمیل کوي ګرلز به کوي او سټوډنټس به پکې چې دي نو هغه به پکې هم ګرلز وي. نو زما د لفظونو له به څوک په څه رنګ وله ورکوي خو زه په خپله یتیم یم ځکه چې زه کله 3 کالو زما والد صاحب وفات شوی دی. یتیم ټکی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات عجیبه غونته کي د ماشوم د ذهن نه ده وځي نه چېرته چې یتیم دی چېرته چې غریب دی زما په اداره کې داسې چېرته به ونه شي نه شوې ده. هغو ته موږ ایجوکیشن فری ورکوو فری هم ورکړی دی موږ کتابونه هم فری ورکوو موږ هغې ته چې دی نو یونیفارم هم فری ورکوو. زما په مستقبل کې دا اراده ده چې زه داسې دغه کوله په وینا کې هم ګران دی خو چې کوم کورس ګران وي نو ظاهره خبره دی په هغه کې علم زیات وي. لکه مثال په طور باندې چې ښه کورس وي نو هغه قیمتونه هم ګران وي هغې دغه هم لږ غټ وي. نو زموږ کورس چې دی سن سیریز دی په سن سیریز کې بیا اوس نیو سن سیریز دی چې هغه زه دا وایم چې هغه د اکسفورډ والا چې کوم کورس دی د هغې په مقابله کې دی او اسلامي دغه باندې پکې هم ډېر زیات مواد دي پکې دي. نو کورس زموږ سن سیریز دی او هغه په دې شغله کې ډېر کم سکولونه دي چې هغه پړاوي جي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو د ټایم کې زه موجود یم. دا ضلع شنګله ده او بیا په شنګله کې دا د چوګا علاقه ده چې کوم تحصیلي پورون کې راځي. دلته ټایم سکول چوګا کې مونږ د ټایم کې ناست یو. دا په دې خاوره یا په دې علاقه یا که زه ووایم پوره ضلع شنګله کې یو ډېر لوی نوم لري تعلیمي میدان کې او د هغې سره سره د ماشومانو د تربیت چې څومره اکټیویټیز دي یا د هغې چې کومه ذمهدارۍ دي په هغې کې ماشاءالله ډېر لوی نوم او ډېر لوی کردار لري. مونږ به تپوسونه کوو انشاءالله تعالی چې داسې کوم خاص دغه د تربیت ته یا کوم داسې خاص څیزونه دي چې هغې دوی فالو کړي دي او دغه خپل د سکول دغه پرمختګ یا دغه نوم چې دی نو هغه تر دې مقامه را رسولی دی. مونږ سره د دې سکول ډایرکټر او ډېر زیات عظیم شخصیت د دې خاورې ډېر لوی شخصیت د مرحوم انور علي صاحب ورور بھائی جناب راحت علي صاحب مونږ سره موجود دی. مونږ به ورسره خبرې اترې کوو. سر تھینک یو چې ډېرې مهرباني چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړه پروګرام کې هر کړی. ډېره ډېره مننه بلکې ما له پکار ده ستاسو شکریه ادا کوم. تاسو ډېر مصروفه یې او تاسو دلته کې راغلي یې ستاسو په شانې مصروفه انسان او هغه بیا زموږ په شانې کس له ټایم ورکول یا زموږ ادارې له ټایم ورکول نو ستاسو ډېره ډېره مننه شکریه. ټولو نه اولنی تپوس خو زما دا سر چې دا کومه اداره ستاسو چلیږي ټایم سکول په نوم باندې خلک لږ کنفیوز دی دا سوچ کوي چې یاره ټایم چې کوم تاسو نوم یې ښودی دی سلیکشن کړی دی د نوم د دې مطلب څه دی د ټایم شاته داسې څه دي چې یاره تاسو دا نوم یې ښودی. د ټایم بیسیکلی دغه چې دی که نه ابریویشن دی د انسټیټیوټ اف ماډرن ایجوکیشن. زه که فرض کړه ما اداره کوله او کړې ده نو زه په خپله ټیچر پاتې شوم هرا سکول الوش کې شهید صاحب دی خدای وبخي دغه په سکول کې په 2010-11 کې ما ټیچینګ کوه د هغې نه مخکې ما په کراچۍ کې کوم او ټیچینګ زه به دا وایم چې که زه پیدایشي طور باندې ټیچر یم لکه زما په خپله دا پروفیشن یا دا لاین چې زما ډېر زیات خوښ و نو کله چې زه په هرا سکول الوش کې ما به ټیچینګ کوم هلته کې ما د سټوډنټس نه دا تپوس کړی و هغه سټوډنټس کله سره ما سره میلاویږي نو دا د هغې دغه نوم دی چې سر تاسو دا نوم کېدی او دا به ډېر ښه د انسټیټیوټ اف ماډرن ایجوکیشن د هغې بیا ټایم نه جوړېږي چې تاسو د دې ادارې قیام چې یعنې زه وایم د بنیاد کله کېښوده شروع کې به هم تقریبا سختې وي بعضې داسې حالات چې یاره خلک هم خندا کوي څوک وایي یار دا لوفر دی څوک څه وایي څوک څه وایي ځکه هغه چونکې حالات د سټارټ نه لږ دغې که نه هغه وخت کې سچویشن څنګه او حالات نن سبا رسره تعداد څومره دی او تر کوم حده تاسو مطلب دا دی چې یاره هغه اچیومنټ هغه کړی دی تاسو. ستا دې سوال زه جواب راکوم په دې کې به بعضې خبره نیمه داسې هم راشي چې پته نه لګي ځکه دا به انیر ځي نو بیا به خلک په دې باندې عجیبه عجیبه کمنټس هم ورکوي. زه به دا وایم زه پلس زما کور والا چې دي موږ دواړه مشوره مو وکړه چې یاره د علاقه ځکه چې هغې سبق په کراچۍ کې ویل ټیک ته چې د هغې پیدایش د دې ځای دی خو بیا تلې وه کراچۍ ته هلته کې هغې خپل ماسټر کړی دی په بي اس کیمسټرۍ کې د کراچۍ یونیورسټۍ نه یې کړی دی. نو چې کله هغې دلته کې رالو موږ رالو د واده نه وروستو موږ کېناستو یاره چې سرویسز خلک ورکوي ظاهره خبره ده نو دا زما د هغې په مشترکه طور باندې چې زموږ د علاقه غریبه ده موسټلی دلته کې خلک چې دی هغې ایجوکیشن طرف ته داسې دغه نه کوي نو موږ په مشارکت سره دغه کو. بل سوال تاسو تجربه کو چې مشکلات نو ظاهره خبره ده ته چې کله یو نوی کار سټارټوي په هغې کې مشکلات ډېر زیات وي فاینانشلي هم وي. لکه زه ته دا خبره وکړم چې کله ما د اداره کوله وهله زموږ سره به د کورسو د اخیستو پیسې نه وي
او دا ظاهره خبره ده چې خلکو فیسونو په شکل کې دا ماته راکړي دي. دا نه یم چې دا زما خپل څه دغه دي د ماشومانو ما فیسونه ما اخیستي دي هغه مې په اداره باندې لګول دي. نن که زه فرض کړه دفتر دی یا هر څه چې تاسو یې نه کنه دا د خلکو کنټریبیوشن دی د اداره کې. ټیک ته چې زه ما به هغه شانې سرویسز بیا هم نه ورکړي کوم چې د خلکو زمانه توقعات دي. والحمدلله تاسو په شروع کې ویل چې د ادارې یو نوم دی نو دا د خلکو مینه ده او د سټوډنټس مینه ده او د ټیچرانو زما سره خاص طور باندې دغه دي زما د کور والو په دې کې غټ کنټریبیوشن دی. ما د خپل ژوند یو اهم حصه دې ته ورکړې ده. کله چې ما سکول سټارټاو زما ویښته زما دغه یو شان دی 10 سال دا کې دا د ټیک ته چې خلک به ته په نظر باندې ګوري خو د دې هم دا یو ټینشن وي د ماشومانو لپاره یو فکر وي چې هغه زما په سټرکچر کې هم لږ تبدیلی راوستې ده کنه. نو مشکلات ډیر وو. الحمدلله اوس زموږ سره الموست تقریبا 700 سټوډنټس دي کنه او د خلکو اعتماد دی. په دې کې د پرونم خلک راځي دي کې د زموږ د مخوزي د مختلفو کلو نه خلک راځي او زموږ سره په دا کې او څومره کلاسونه دي تاسو سره؟ اوس زموږ سره جی کلاس 9 ته اوس بورډ امتحان ته هغوی اپیر شي دي او لولنی پیپر شوی دی او نور پیپر لپاره لګي تیاری کوي جی. او چونکې زه خو په خپل هم د دې سکول باقاعده یو ذمہ دار یم یا یو ټیچر په حیثیت دلته مطلب دا چې د کلیګرافي حوالې سره خدمات سره انجام کوم. سر ما په دې سکول کې وکتله ما یو خبره نوٹ کړې ده ستاسو ماشومان چې دي په دې سکول کې زما خو وخت چونکې کم شو خو دومره هغه بورډلی ماشاءالله یا تاسو هغه له فرینډ ورکړی دی یا تاسو هغه دومره عادت کړي دي چې هغې بلا ججک یا د یرې نه په غیر په استاد باندې ډېر عجیبه سوالونه کوي لکه دغه مطابق سوالونه کوي د هغې چې کوم کاري یا د هغې چې کوم دغه دی د سکول تعلیمي چې کوم د هغې کتابونه دي نصاب دی د هغې مطابق سوالونه کوي خو د یو سوال نه هغې مطلب دا دی چې 2 او 3 سوالونه نور راوباسي. بعضې سکولونو کې خو ماشومان دومره پرشر کي چې هغه سوال نشي کولی. ستاسو سکول کې دا دومره ازادي یعنې دا خیال یا دا سوچ تاسو کوم ځای نه راوړی؟ اوس تقریبا که تاسو وګورئ هر سکول کې دغه بدل شوی دی. پخوا به داسې وه چې کله زه سټوډنټ وم زه به دا یم چې ما په 1996 96 کې ما میټرک کړی دی. هغه دور کې به د استادانو او د ماشومانو منځ کې به یو ګیپ و عزت به و. زه به هغه ګیپ ته دا نه یم چې ګنې دا دغه نیګټیو طرف ته به یې نه بوځو. خو اوس دا دی چې هغه دور بدل شوی تقریبا د هر سکول ماشومان چې دي هغې ډېر په ښه طریقې سره تپوس کوي. خو زه چې کله سټوډنټ وم ما به د خپل استاد نه تپوس نه شو کولی. زه به دا یم دا زما کمی به و زما د استاد کمی نه نو هغه یره هغه طرحه چې وه په هغه وخت کې زما په ذهن کې وه. نو اوس زموږ د ټول سټاف دا کوشش دی چې موږ د خپل ماشومانو باندې دا دونه کوشش وکړو چې هغې د خپل هر تپوس چې د خپل استاد نه یې کولی شي ځکه چې سوال سره پوهه راځي. نو زموږ کوشش دا دی چې او دا یوازې لکه موږ چې تاسو ته ویل که نه هر یو سکول والا تقریبا دا کوي خو موږ پکې لږ لږ مخکې یو که نه چې کوم مشکلات ایز ا سټوډنټ ما فیس کړي دي هغه زما سټوډنټ چې دی نو هغو ته هغه مسله را نه شي او هغو ښه تپوسونه وکړي او په یو هغه کې دننه دي وکړي هغه بدتمیزۍ کې دې را نه شي او سټوډنټ یې هم انجوی کړي او چا چې تپوس کوي هغې دې هم انجوی کړي چې هغه له په ښه طریقه جواب ورکړي. بیا د دې سوالونو فایده څه وي د هغه چې دومره سوالونه کوي ماشوم ته څه فایده رسي یا تاسو د دې سکول ادارې یا تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي د سکول لپاره ماشومانو څه کړي دي چې هغې مطلب دا بار داسې دغه کړی چې تاسو ته هغه یاد وي؟ شفیع الله صاحب که زه ډېر کوشش وکړم چې زما دا اداره دي یو ښه اداره جوړه شي او د پوره ډسټریک یا ډسټریک خو ښې ادارې پکې نور هم شته او زه به د خپل کلي خبر وکړم نو د هغې دپاره دنیا کمیانې پکې اوس هم موجود دي. که ته وګورې ما سره کافي لکه دا پرفیکټ نشي کیدی نه انسان پرفیکټ کیدی شي نه یو اداره پرفیکټ کیدی شي. خو په دې تیر شوي 10-12 سال کې که زه وګورم ما خپل ماشومان د دې زما ورور دی خدای وبخښي انور علي صاحب هغه د ایجوکیشن سره ډېر زیات شوق به لرو نو هغه به راغی ما له به یې مشوره راکړه چې تاسو خپل ماشومان چې دي هغه تیار کړئ چې پلان کې ځای کې ټیسټ دی هغې له یې بوځو. نو دا خپل ماشوم هم تاسو ته پته دی چې هغه په پی ایف کې ټیسټ یې ورکړی او په سکالرشپ باندې اوس الحمدلله په ایرفورس کې دی اسنین. نو هغه به ما ته وایي چې ته خپل ماشومان هم بوځه پلان کې ځای ته یې بوځه هغه ځای ته یې بوځه. نو ما 2-3 موقع داسې راغلي چې خپل د سکول ماشومان ما بوتلي دي د سکالرشپ دپاره یا د دغه دپاره نو په هغې کې هغه ماشومانو ټیسټونه پاس کړي دي. همدا د هغه سوال جواب دی چې دې ماشومانو فایده څه ده چې ته ماشومان بولډ کوېسچن کولی شي. نو چې هغه کله ما بوتله هغه ټیسټونه یې ورکړه هغې هلته کې هغه ټیسټونه پاس کړي هم دي. اوس په بل سوال به دا کوي چې هغه ماشومان بیا واپس ولې راغلي نو په هغې کې به دا وشوه چې یاره په انټرویو کې بعضې داسې مسلې به رامخې ته شو یا فزیکل ماشومان پکې انفټ و د یو ماشوم پکې نظر کم و د یو ماشوم د ملا مسله وه د هغې په وجه باندې هغه ماشومان بیا واپس راغلل خو هغه ټیسټونه پاس کېده او انټرویو پاس کول چې نو هغه په دغه وجه چې کړي. بل تاسو تپوس وکړئ چې د اوسه پورې تاسو څونه اچیومنټس خبره تاسو وکړه که نه دا د 2017 یا 16 خبره ده چې زما ماشومان په هغه وخت کې کلاس 6 کې نو د افاق والا یو ټیسټ یې ښه دی په هغې کې د
نور سکولونو اتم کلاس ماشومان شامل شي زما د کلاس سکول به کې په وخت کې شپږم کلاس وو هغه شپږم والو چې دی نو دا تاسو په دفتر کې ځای په ځای موږ لګولي دي هغه ټیسټونه پاس کړو هغه نورو ماشومانو لږ مخکې راله دا اچیومنټس دي جی او په د ډسټرکټ په حواله سره زموږ ماشومان کې چېرته مقابله لري د کرکټ په حواله سره شي ډیبیټس په حواله سره شي نو زموږ ماشومان یې جنکی کتلې دي غلکان تللی د اوسه پورې الحمدلله بل ورځ ان شاء الله په ډسټرکټ شانګله کې د سپورتس چې کوم هغه پرایز ډسټریبیوشن نه پاکه زموږ سکول له سبب 15 موږ سره داسې دغه چې پاکه موږ یې سالو زموږ ماشومان خپل دغه راوړي شي سر چې دا راته ووایه چې یاره ستاسو د دې سکول کورس آیا د نورو سکولونو په شان وي سیم دی که نه ستاسو کورس جدا دی که جدا دی نو وجه څه ده یاره څه داسې دغه دی چې تاسو جدا کورس ایښودی شفیع الله صاحب هره اداره چې کله کولاو شي که نه نو هغې فوکس چې وي نو هغه یا په بلډینګ باندې وي ماحول باندې وي او په هغې کې بیا خاص طور باندې په کورس باندې هغې ډېر زیات فوکس کوي ما وخت تاسو ته څنګه چې وضاحت وکړو چې یاره غټه د خدای بخښي هغه ماته وي چې خپل ماشومان بوځه د پی آی ایف ټسټونو له زما سره بړه کې دا یو یاره وه چې یاره داسې نه چې زه ماشومان بوځم ظاهره خبره ده پاکستان په سطحه باندې چې یو ټیسټ کېږي نو هغه به ښه کورس ویلی ما چې خپل ذیشان حیدر زموږ یو سټوډنټ دی سیف الاسلام یو سټوډنټ دی افراسیاب زموږ سره سټوډنټ دی هغې ما بوتله نو دلته کې زموږ کورس چې کوم دی ټیک ته چې هغه قیمتن هم ګران دی ورسره په وینا کې هم ګران دی خو چې کوم کورس ګران وي نو ظاهره خبره دی په هغه کې علم زیات وي لکه مثال په طور باندې چې ښه کورس وي نو هغه قیمتن هم ګران وي هغې دغه هم لږ غټي نو زموږ کورس چې دی سن سیریز دی په سن سیریز کې بیا اوس نیو سن سیریز دی چې هغه زه تاسو دا وایم چې هغه د اکسفورډ والا چې کوم کورس دی د هغې په مقابله کې دی او اسلامي دغه باندې پکې هم ډېر زیات مواد دي پکې جي نو کورس زموږ سن سیریز دی او هغه په دې شانګله کې ډېر کم سکولونه دي چې هغه پړاوي جي نو بهترین کورس دی صحیح د دې خپلې ادارې استاد صاحب څه مستقبل وینئ د دې خاورې دپاره زه یم سټیم نه به څومره څه به وکړئ د دې خاورې دپاره څه داسې نوی سوچ تاسو راوړی دی چې یاره هغه به د دې خاورې تقدیر بدل کړي داسې ښکارېږي لکه دا تپوسونه چې تا ته ما ویلي چې د زمانه تپوسونه وکړي ماشاءالله تاسو نه حقیقت ډېر ښکلي تپوسونه تاسو وکړه که نه زه به د دې یو سوال دا جواب راکړم چې اوس انشاءالله تعالی ژوند خدای موږ ټول له راکړي چې کله د میټریک اگزام وشي نو زموږ ورپسې ډایرکټ د ګرلز کالج کوله وهلو اراده ده فرست ایئر کې موږ اډمیشن سټارټ وو او په هغې کې به جنکۍ پکې اډمیشن اخلي د ګرلز دپاره دی صرف او ټیچینګ به هم فیمیل کوي ګرلز به کوي او سټوډنټس به پکې چې دی نو هغه به پکې هم ګرلز وي نو هغې وجه دا ده چې لکه په کو ایجوکیشن کې تاسو ګورئ د کو ایجوکیشن ځان له خپل یو اهمیت دی د هغې نه موږ انکار نشو کولی خو دا ده چې کوم تپوسونه جنکۍ د هلکانو مخکې نشي کولی هغې ته ډېر زیات مسایل وي ځکه چې هغه معاشره داسې غونته کې ده ججک پکې وي نو که فرض که موږ داسې وکړو چې موږ خپل جنکو لپاره جدا هغې ته ماحول ورکړو ټیچینګ سټاف ورسره هم په فیمیل راشي او جنکۍ ورسره ناست دي نو هغو په ذهن کې چې کوم سوالات دي نو هغه په اسانه سره کولی شي څنګه چې موږ ویل د سوال سره سوال جوړېږي سوال سره پوهه راځي که نه نو په کو ایجوکیشن کې هغه شانتې ماشومان جنکۍ دغه نشي کولی زه په دې ځای کې د کو ایجوکیشن نه انکار نه کوم خو زه که فرض که کمپیریزن وکړم نو زما دا یقین ده چې جنکۍ به زیات په ښه طریقې سره تپوسونه هم کولی شي نالج به هم ګین کولی شي په مقابله د کو ایجوکیشن هغوی ته چې کله فیمیل سټاف پرووایډ بالکل بالکل هم داسې ده زما تقریبا د سټاف سره زمونږ کلیر دی موږ سره رابطې شوي دي انټرویو تقریبا شوي دي لکه د فزیکس کیمسټري د انګلیش ټول فیمیل سټاف موږ ارینج کړی دی انشاءالله تعالی د اګست نه چې کله اډمیشن سټارټېږي نو موږ دا کوو د هغې بلډینګ هم جدا دی د کلاسونه به هم جدا وي ماحول ټوټلی به د هغو جدا شي ظاهره خبره تاسو دومره خواري کوئ یا دومره بهترینه اداره روانه ده د هغې دپاره خو به پکار چې یار تاسو کوم سټاف دلته انوایټ کوئ یا دلته چې کوم تاسو سټاف راولئ نو د هغې دپاره خو هم څه قاعده قانوني لکه مطلب دا دی چې څه لیول به وي د تعلیم د ایجوکیشن که نه که اوس که یو سړی دا ویډیو وګوري هغه بیا وایي چې یاره زما خواهش دی چې زموږ فیمیل داسې یو سټوډنټه ده یا یو ټیچره ده موږ سره چې هغه تاسو دلته په طور ځان سره ټیچر په حیثیت والی هغې دپاره زه وایم چې ریکوایرمنټ پسې لکه هغې د څه کول پکار دي که تاسو سره دلته ټیچر یو سړی راځي شفیع الله صاحب داسې چل دی که نه تاسو له خدای پاک یو سکل راکړی دی لکه تاسو انټرویو کوئ ستاسو لفظونو انتخاب چې کوم دی هر یو انسان له خدای پاک څه نه څه سکلز ورکړي یو انسان دی هغه له د ټیچینګ سکلز ورکړي نو زموږ اداره چې ده نو به هغه به داسې چرته هم نه کوي چې یو زموږ به د هغې قدر کوو او د هغې دغه د ټیچینګ پیشه خو داسې ده چې که دلته کې راتلل غواړي موږ سره ټیچینګ کول غواړي زموږ خویندې دي دا یوه اداره ده په دې کې به زده کړه هغوی هم کوي کوم شی چې هغې زده کړی دی ایز ا سټوډنټ یا ایز ا ټیچر هغه د نور ماشومانو ته ورکړي دې سره د هغوی خپل په نالج کې امپرومنټ کیږي نو زه خو هر یو کس ته یم چې راشي
ټیک ته چې زمونږ شروعات دي موږ سره به هغه شانې پیکیجز نشو ورکولی سیلري کې موږ ته به مسلې وي خو انشاءالله زه خو دا غواړم چې دا فورم دی په هغې کې راشي خپل دغه صلاحیتونو تاسو په ښه طریقې سره ورکوئ پبلک ته یې ورکوئ شیر یې کوئ نو که ټیچران راځي زموږ خویندې دي زه خو ډېر ویلکم کوم او که سټوډنټس راځي انشاءالله به مایوسه نه ځي ټیک ته چې ما ته څنګه وضاحت وکړو کمیانې په هر ځای کې هغه زه انسان یم په ما کې به یو خوبي خو 50 راکې خامیانې دي خو خیر دی موږ به خوبیانو باندې به دې ټایم کې خبرو وکړو انشاءالله موږ به ښه سروسز ورکړو انشاءالله تعالی ویډیو خو به خلکو کتلي اوس به خلک سوچ کوي چې یاره زه به بچیان بوزم هلته به داخل کړم او د بعضې خلکو په ذهن کې دا سوچ هم راځي سر جي چې یاره کیدای شي فیس ګراني او موږ برداشت نه کوو ځکه چې دا اداره مطلب دا دی چې ظاهره خبر د نوم غټ دی نو کیدای شي چې فیسونه هم ډېر علي هغې خلکو ته به څه میسیج ورکوو چې یاره فیس په حوالې سره غریبانان خلک هم معاشره کې ډېر زیات وي کمزورې خلک وي تعلیم غواړي خو چونکې وس نه کېږي یا ستاسو داسې خاص ریلیف خاص خبره به صحیح چې باغې زموږ شان غریب خلک مطمئن شي شفیع الله صاحب ما د خلک په دې خبر باندې نه ګناهګاري چې زه فیس اخلم ځکه چې اداره چې زه چلوم نو د هغې دپاره فیس اخیستل د لازمي خبر ده ټیک ته چې زما پړه کې به ډېره جذبه یې زه د عبدالستار ایدي جوړ شم یا د زم چې دی نو چیپ ویلفیر والا په شانې زه د خدمات ورکړم او بلکې د هر انسان په ذهن کې چې هغه خدمات ورکړي زما په ذهن کې دا خبره شته خو زمونږ ټول یو شان د غریبانان یو که ته زما په باره کې دغه وکړې نو لکه زما سره هم داسې خبره نشته چې زه دا وکړم فیس اغستل دا د ادارې د چلولو لپاره یو قسمه لازمي خبره ده که موږ د خپل پرایمري لیول خبرو وکړو یا موږ د میډل خبرو وکړو نو په کې زموږ سره کافي ماشومان داسې دي چې هغه اوس هم زموږ سره فری دي که یتیمانان شو غریبانان شو موږ ټول غریبانان یو ما کتلی دي زه بخښنه غواړم زما د لفظونو له څوک په څه رنګ موله ورکوي خو زه په خپله یتیم یم ځکه چې زه کله 3 کال هم زما والد صاحب وفات شوی دی یتیم ټکی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات عجیبه غونته کي د ماشوم د ذهن نه ده وځي نه چېرته چې یتیم دی چېرته چې غریب دی زما په اداره کې داسې چېرته به ونه شي نه شوې ده هغو ته موږ ایجوکیشن فری ورکوو فری هم ورکړی دی موږ کتابونه هم فری ورکوو موږ هغې ته چې دی نو یونیفارم هم فری ورکوو زما په مستقبل کې دا اراده ده چې زه داسې دغه کولاو کړم چې ماشومان پکې زموږ سره فری سبق ووایي یتیمانان هغو ته لپاره موږ اکوموډیشن یعنې رهایش د هغو خرچ خوراک هم موږ فری ورکوو د کالج په حوالې سره د فیس چې دی نو زموږ انتهایي کم فیس به وکړو زه به دا ته یم چې په ډسټرکټ شانګله کې به زموږ د سکول د ټولو نه کم فیس ښه په چیلنج سره وایم په هغې کې موږ سکالرشپ هم ورکوو که فرض کړه زه به د خپلې علاقې خبره وکړم دلته کې دنیا جنکۍ داسې دي چې هغوی قابلانې وي او هغې سره بیا مخکې د سبق دپاره پیسې نه وي کالج ته نشي تللی نو هغو ته به زه فری ایجوکیشن ورکوم د هغې دپاره موږ سوچ کوو چې د 90 پلس 9 لکه د میټرک کې چې 90 پلس پرسنټیج راغی هغو دپاره بالکل فری ایجوکیشن وي 95 پلس چې راغی مطلب 95% نه زیاتې نمبر چې واغستې هغو له موږ خپل طرف نه سکالرشپ ورکوو دغه شانې 80% چې واغستې هغو سره موږ 50% نه والا 70% پورې ډسکاونټ کوو د هغې نه کمې چې دي نو هغې باندې بیا خیر دی هغو هم لکه زما مقصد دا دی چې موږ ایجوکیشن ورکوو او لکه زموږ سره دلته کې که تاسو وګورئ که نه نو زموږ ماشومان جنکۍ الوش ته ځي که نه نو لکه وجه څه ده چې دلته کې د فیمیل لپاره کالج نشته دلته کې زموږ کوشش به دا وي چې موږ هغو ته انتهایي ارزان او انتهایي کوالټي ایجوکیشن ورکړو چې نو ډسکاونټ به انشاءالله فل ډسکاونټ به ماشومان آخري تپوس میسیج به صحیح نصیحت به صحیح د دې خلکو دپاره د دې خاورې ماشومانو دپاره مشرانو دپاره داسې څه به پرېږدئ څه پیغام څه میسیج نصیحت به پرېږدئ چې یاره هغه دا خلک وویني شفیع الله صاحب که زما نه تعلیم لرې کې که نه زه لکه تعلیم سره نه وی نو ما به مزدوري کوله اوس هم لګیا مزدوري کوم دا نه یم چې ګنې زه اوس کنې په یو اعلی دغه باندې ناست یم زه اوس هم مزدوري کوم خو زما د مزدورۍ لکه دغه د اسان هم د عزت پکې هم دی زه خپل سټوډنټ سره چې ته میلاو شم ما پسې لرې نه راشي ما سره لاس میلاو کړي دغه عزت پسې خلک ګرځي نو زما د ستا د سوال جواب به دی پیغام چې زه خلکو له ورکول غواړم ایجوکیشن نن سبا انتهایی لازمي دی لکه څنګه چې زموږ دپاره خوراک لازمي دی اوبه لازمي دي رهایش کپړه لازمي ده دغه شانې تعلیم لازمي دی او خاص طور باندې زه به دا وایم چې دلته کې جنکۍ چې کومې دي که هغې ایجوکیشن حاصل کړي لکه حقه خبره ده چې زه زما کور والا دواړو تعلیم حاصل کړی دی نو د هغې وجه ده چې زه اداره چلوم نو د خلکو دپاره زما دا پیغام دی چې په خپلو خویندو باندې خپلو لورانو باندې خپلو ماشومانو جنکو باندې څنګه چې مونږ هلکانو باندې تعلیم حاصلوو هغو له ټایم ورکړو دغه شان دا هم زموږ نه به سبا تپوس کوي چې مونږ ماشومانو جنکو له هم تعلیم دغه ورکړو زه خپل ادارې خبره نه کوم چې هغه دې راشي زما سره د تعلیم حاصل کړي چېرته چې تاسو ته نږدې اداره ده چېرته چې تاسو ته کوالټي ایجوکیشن میلاویږي په هغې کې هغو له ټایم ورکوي هغو ته ایجوکیشن ورکوي جي مننه جي ډېره ډېره مننه شکریه جزاک الله قدرمنو کتونکو تاسو د ډایرکټر اف ټایم سکول چوغا جناب راحت علي صاحب خبرې واورېدې حقیقت دا دی چې
په دې خاوره د دې کورنۍ یا د دې خاندان ډېر لوی خدمات دي، ډېر لوی اهم کردار دی. که هغه زه وایم دوی دې بد نه ګڼي، که د سیاست په میدان کې وي یا د تعلیم په میدان کې وي، په هر اړخ کې، په هر لحظه کې، په هر سیکنډ او منټ کې دوی د دې خاورې دپاره منډه وهلې ده، تګودوې کړی دی، کوشش یې کړی دی. او په دغه وجه چې یاره د دې خاورې خلکو ته، د دې غریب ولس ته څه ناڅه سکون او څه ناڅه راحت چې دی نو هغه میلاو شي. زه به وایم چې دوی خپل نوم سره انصاف کړی دی، راحت علي دوی خپل نوم سره حقیقت ته چې انصاف کړی دی. تاسو د دې خبرې مو اورېدې، مجموعه یا خلاصه د خبرو دا وه چې زما سکول کې دې بېشکه خلک تعلیم نه کوي، په بل سکول کې دې داخل شي، خو تعلیم دې وکړي. تعلیم سره ممکن ده چې ژوند بدل شي او د حالات بدل شي. خپل کوربه شکر الله ته اجازت ورکوي. وګورئ همدم ټي وي. د لوی الله په امان.